الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی. عزتمندو د اخلاص پروګرام کې تاسو ته فضل نبي پښتون یاست، تاسو پوره د اخلاص د ټیم یو ځل بیا مخاطب یم خریړی مندور کې. عزتمندو زما په خوا کې د ماشوم چې کوم تاسو یې نه عزتمندو دې ته و بلډ کینسر. عزتمندو په نور 2.5 کاله په علاج باندې الحمدلله چې د شوکت خانم اسپتال نه د هغې علاج وشولو او مونږ په دې خبره باندې فخر کوو. مونږ په دې خبره باندې د خان صاحب ویژن ته، د عمران خان صاحب عظمت ته، لکه څنګه چې ټوله دنیا هغه ته سلام کوي، د سوات نیوز ټیم نن هغه ته هم یو دروند سلام هغه ته مونږ پېښ کوو، د هغه عظمت ته. او الله دې وکړي چې زمونږ په پاکستان کې زمونږ رونه چې کم دي هغه هم دا وګڼي او دا هغې ته معلومه شي چې او عمران خان صاحب چې دی هغه د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې غریب ولس دپاره څه کړي دي چې هغه نن تاسو ته ښکاره کتاب دی. عزتمندو نن د موسی خان صاحب په ځای کې ناست یم چې موسی خان صاحب هم د تعارف محتاجه نه دی، بهر هیوادونو کې هم هغه دنیا پیژني. راځئ هغه د خپل بچي په حوالې سره الحمدلله چې نن هغه جوړه ده چې د خپل بچي په حوالې سره هغه څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. موسی خان صاحب په پروګرام کې ته هرکلی سلامونه وایم. ډېره مهرباني. دربي صاحب د ټول ناول خو د سوات نیوز چې کوم د SWAT.com د دې شکریه ادا کوو د پوره ټیم تاسو راغلئ دلته کې پروګرام له او بیا زموږ خواله راغلي پروګرام په باره کې جی څو ډېره مننه. او د بیماري په حالت کې خو دا و چې ټول ناول د الله سبحانه وتعالی شکریه ادا کوو چې یا عربي کې لیکنه چې یا ربي شکرن یا ربي شکرن. نو موږ د خپل الله سبحانه وتعالی شکریه ادا کوو چې هغه د دې بیماري ښه کړه. او بیماري هم داسې وه چې په هغې ډېرې زیاتې پیسې هم لګېدې او کینسر ورته ورته پته ده چې ډېر خطرناک بیماري ده، ډېر کم مریضان په هغې ښه کېږي. نو د الله سبحانه وتعالی شکریه ادا کوو او ټولو مسلمانانو ته او خاص کر پښتنو ته او زمونږ پاکستان ټول عوام ته او بیا افغانستان ته ټولو ته یو میسج ورکول غواړو چې مونږ بیا د عمران خان صاحب ډېر زیات مشکور یو، शुक्रगुजार। कदा दी तो उर्दू की अगर ये उर्दू में कहेगा तो जी मैं सारा आवाम जो है वो पाकिस्तानी हैं और पूरा पाकिस्तानी कौम और जो अफ़गान कौम है ख़ुसूसन ये दो मुल्क जो है इसका अपना माबेन में वाबस्ता भी ज़्यादा है। और ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल है इसमें ज़्यादा मरीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान के हैं और पाकिस्तान के हैं। तो सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेहरबानी की और हमारा बच्ची को सेहत दी। और उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया शौकत खानम कि उसमें बहुत सारे लोग गरीब लोगों का इलाज हो रहा है और अफ़गानिस्तान के बहुत लोग जो है ना उस ज़ेर इलाज हैं। तो इमरान खान साहब का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाया और ये इलाज बहुत महंगे है, हर आदमी के काम भी नहीं है, किसी के बस में भी नहीं है। और इस हॉस्पिटल से पहले पता नहीं कितना मरीज़ मर चुका उस टाइम, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाए तो हमारी बेटी जो है मदीहा ये मैंने उन्होंने दाखिल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिफा दी। 2.5 साल हो गया कि उसका इलाज हो रहा है उससे, अभी कल इलाज से फारिग हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहताब हो गया, बिल्कुल इसका ब्लड अभी बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहताब है। موسی خان صاحب اوس په راځو هغې پښتنو وروڼو نه، ځکه چې زموږ هېواد ټول د پښتو دی او په پښتو باندې نن سبا هر سړی پوهېږي هم او پښتو اوري هم پښتو وایي هم. دا راته ووایي چې لاولنی علاج تاسو څومره شروع کوو نو کوم هسپتال ته تللي وئ؟ जी लाहौल को मंगा तो बाहर मल की वाल तो मंगा इलाज को देर पैसों को पतर देर जैसे लग गया को सना होगा ना जी। बाहर हाल अगर बीमारी में नशो मालूम हो रहे अस्पतालों में की चावी चावी सर 1.5 डॉक्टर बरात लो लगे दी चिकअप बैको और वो आई ना भाई और तौर के जो वाला नूर दा पता होता ना यार कैंसर है सर दिया पाकिस्तानी डॉक्टर में सर मिला अगर मैं पिक्चर दाता तो पूरा पाकिस्तान तो बोले जी मंगला दिन भी तो सुनो सब पूरा ना बोले इस्लामाबाद के ज़मारू चीज़ें अगर आ गया बहुत बड़ी सफ़ा इंटरनेशनल होगा जी जावेद लाड़ू वो
صرف په 2 ورځو کې د کوم ټیسټونه وکړو ټول نو په 3 لک روپۍ باندې صرف ټیسټونه وکړو جی دې سی په بیماری معلومه شي دا د عمران خان په هسپتال کو شو کنه په بل دا هسپتال په شفا انټرنیشنل اسلام آباد جی 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 نو صرف هغه ټیسټونه 3 لک روپۍ شو د دې بیماری معلومه شي چې دې باندې کینسر دی بلډ کینسر دی خیر بیا د تسوبې چې سو بسی لګي بیا جی هغه چې تاسو به د 2 کروڑ پیسې لګي اډوانس کې تاسو لکه موږ ته 30 لک 25 لک دا جمع کوئ جی چې ختم شي بیا بل بل جمع کوئ جی بیا تاسو کله لاګ نه وړاندې بیا علاج خو دا چې موږ هر څه پیسې د خپل مریض خو هر سړی لګي نه ځان خرڅه او پټه خرڅه کور موږ خپل علاج کوو لکه څنګه بهرحال بیا موږ شوکت خانم ته لاړو نه سیمج ته لاړو جی ناغي چې موږ لکه پورا جرنیل سے پورې ورسېد جرنیل افتخار سے پورې جی او دا سره په میټینګ وشو چې یاره د علاج نه او ډیر زموږ سره ډیسکاونټ هم وکړو بیا ما وایي چې یاره 2 کروڑ روپۍ به ستاسو لګي او د علاج ګارانټي باندې جی او د شفا انټرنیشنل والا مو چې لګو پیسې اصل دونه لګي په علاج ګارانټي باندې جی نو بیا ما پروت یا تاسو شوکت خانم ته لاته ته دې شوکت خانم ته لاړو نو د ټیم ورکو 27 ورځې بعد به اداره وړو جی او به موږ داخله کړه او ول علاج شروع غو به موږ 50% راغلی و جی به 10 کلی بیا کله کوم مکمل پریکو نو څونه پیسې به 2.5 کال لګیدل دي موږ چې اورېدل چې یاره وای دا یو کې مو چې دا د مخکله چې به 1.5 لک روپۍ ده الله اکبر جی نو ارینه چې د کیمو لګي 2.5 کال د کیمو غان ولګي جی 24 او کنه سو کیمو غان نه 30 کیمو غان کې 2.5 کال کې راځي خو الحمدلله چې تاسو نن مطمئن یې مطمئن بیا بل ټیسټ ای ټي او ته 80,000 روپۍ باندې هغه جی څه بهر دا پته کې فری وشو عمران خان ته هر څه پری دې ماشوم د کپړو پورې جی دې روټۍ پورې کیلو نه بالونه پورې جی بل یو ټیم پکې دی چې هغه راځي او لکه دا ماشومان خوشاله دي لکه نو لې راوړي او ګاډي راوړي او دا لکه دوی پکې لوبي لکه دا ماشوم د شي لکه راو بچي شي دا هسپتال لا پوره ټیم شکریا ادا کوم نرسینګ نوال ډاکټرانو پورې چې هغه ډېر ټیګي او ډېر انتهایی زیاته شکریا پکې ادا کول د چا پکړ دي جی ډېر پکې د عمران خان ادا عمران خان صاحب دا هسپتال نه جوړ کړی ډیوټي پکې ځاګلو جی جی انا دا ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغه به حد ده ځکه زم په شام نور ډېر خلک دي سره بخښي وي نه بالکل جی او دغه خلک پکې چې هغه ځان لګال ته کمرم نه ځای راځي مونږ هلته جدا کمره غوښتو ډېر خلک دا و بزینو مونږ بیا خپل کمره و د پرې خو ځان هم بل ځای واغسته کنه بل مونږ اوس مطابق هر سړی خلک کنه جی جی د عمران خان قرباني دي چې ګورم ځکه په پاکستان کې بده څه بل قرباني تر اوسه چانه کې راځي ګرځي په دنیا کې جی په دنیا کې بنېږي او افغانیان ورونه چې موږ افغانیان ورونه له خدای میسج ورکول غواړم اکثر د فیسبوک باندې خبرې راځي کنه جی جی نو بهرحال موږ له دې بل احترام کول پکار دي هغه زموږ ورونه دي مسلمانان دي موږ ټول یو شان او خو ورونه دي شوکت خانم کې زیات تعداد د افغانانو دي او په کروڑو روپو علاج دی هغه ته پرې دي هغه ته شوکت خانم ته څوګلا چې هغه ته پته ولګي یاره دا علاج 2 کروڑ دی دا یو افغاني ور کم پرې دي موږ پاکستانیان یو کنه زموږ خو زموږ وطن دی او هغه خو نه دي هغه تم پرې نه خان ډیره شکریا ادا کوم هغه پوره وادون خلک راځي او پرې علاج کوي او باقي تاسو نه شم ویل دا کپړې او دا وی بدلې ماشوم لکه دې پورې دا ماشوم لمبي مو هر څه وي په خپل کې دی ته دوی ته بیغه مې کنه چلار شي ماشوم ودا والکی او بیا چې دا غي دروته پورې دا وساره او بیا ته میس جمع راځي او ډېر ښه روټینګ دی کمپیوټري چې پلانې ورځ دی کیمو دا پلانې ورځ ای ټي دا پلانې ورځ دا بیا کې دلته ستبا یا سپیرا چې موږ زرته یبونه دا غزنه او چې د لسسه چلنه موږ ته چې دا پلانې دوی ورکې یا زموږ په خبر چې کوم برانچ هغه سره رابطه وي یا ته ورسوي نو ډېر ښه موږ یو ورځ په کې لیټ کلیمو نو موږ بیا میسج جمع راولې وځي دا د مریض نور لیټ نو موږ باندې پایار زنده بالکل جی دغه قرباني چې لګا تا خپل مریض نو خپل بچي او پتا هغه عمله د عمران خان هسپتال ته درو پتا باندې پایار کیږي الټا خپل مریض باندې راوړل دا قرباني صحت نشي مزمو به دعا کو ان شاء الله موږ چې کله عمرې نه موږ ډیر جو کنه خصوصي لکه هر څه په خپل ځای سیاست او د قصې کنه خصوصي لکه په طواف کې الله حاضر دی عمران خان نوم ځان مو د دعا کو مونږ ټول راغو او زم په شاندور مسلمانانو سره خاطر مکه مدینه منوره کې جی جی مکه مکرمه کې دا خاص موږ د دې دعا کو ډیر مننه جی بالکل جی ځکه چې تاسو هم زړه جوړ شو جی عزتمن تاسو د موسی خان صاحب خبرې واورېدلې تاسو هم ځي مدي هوا څنګه یې ها برابر یې ته په لاهور کې څه
ښه شي کې موږ ښه شي پېښور ته وروړي ښه او اوس ښه کنه ته ها اوس پتا سر نه ګرځي کنه الټه دل نه ګرځي کنه بالکل برابرې ها عزتمند تاسو وکتل چې هر سړی انسان چې دی دا ټول موږ مخلوق چې دا الله پیدا کړی دی صوابیر هم الله دی او عزتمندو که موږ هر څه ووایو او موږ هر څه وکړو عزتمندو او بیا هم دا زموږ قوم دی بلکې زه بیا هم دا وایم بار بار دا وایم که موږ د یو سړي سل بد که موږ مخې ته کوو نو حدیث شریف هم دی چې د سړي سل بد به یې روئ یو ښه به دغه انسان یادوئ نو زمونږ ژوند چې دی زمونږ قوم چې دی زمونږ خلک چې دا به مخکې طرف ته رواني پرمختګ طرف ته رواني عزتمندو که داسې ډېر کارونه شي خو جي زه ووایم چې تر اوسه پورې به په دې پاکستان کې څه چې په ثابته دنیا کې یو دغه د شوکت خان هسپتال چې وګورو چې هغه په پېښور کې هم شروع شو الحمدلله دغه دی په لاهور باندې هم یو علاج به کېږي د هر سړي پې لکه څنګه چې جلال آباد او اوس هغه ځایونو ته هم روان دي چې د نور مسلمانانو د نورو هېوادونو د نورو خلکو دپاره هغه دغه پروګرام راوړي او په هغه ځای باندې افغانستان سره مینه ده په سم جوړیږي نه ډېر ملکونو ته ضرورت دی نو عزتمندو موږ دا وایو چې هر څه په خپل ځای دی سیاست په خپل ځای دی او انساني کم د انسان خدمت چې کم دی انساني همدردي چې دا هغه بل طرف ته ده الله دې وکړي چې هم زمونږ دغسې حکمرانان لکه څنګه چې عمران خان دی الله دې په دې نړۍ کې زمونږ په دې وطن کې هر دویمه ضلع کې په هر دویمه کې دویمه چې د عمران خان په شانتې هغه کسان جوړ شو نو انشاءالله دا تاسو دا ماشومه تاسو ته ښکاره مثال دی جي الحمدلله دا نن روغه ده پلار یې خوشحاله نه یې خوشحاله مور خوشحاله خاندان ټول خوشحاله نو زه به دا ووایم حاجي چې دا زمونږ وطن دی زمونږ پاکستان دی مونږ له پکار ده چې موږ د داسې خلکو ستاینه وکړو د داسې خلکو مطلب دا دی چې دغه خلک بهر هېوادونو ته بهر ځکه چې د پاکستان دومره دوست نشته دی زه به دا ووایم چې د پاکستان دوست نشته نن هر سړی که دی به دې پاکستان ته د هر سړي نظر دی نو راځئ چې دا پاکستان دوست جوړ کړو الله پاک دې موږ له د ایمان او د یقین توفیق راکړي او الله پاک دې عمران خان صاحب له سره د هغه ټیم له د هغه له ژوند ورکړي چې نور هم خوشحالیانې د پاکستان په ځمکه د پاکستان په خاوره باندې راوړي